د ګورنمنت کنټریکټر اسوسییشن ملکن ډیویژن نوی ټاکلی شوي کابینې نه سوګند پورته کولو دستوري ته د وینا په وخت د پاکستان انجینرینګ کونسل چیرمن نجیب هارون ویلي دي چې حکومت ته پکار دي چې ټیکدارانو ته تحفظ ورکړي او دوی نه ناجایز کمیشن اخیستو سلسله بند کړي. بلخوا ټیکدارانو د پاکستان انجینرینګ کونسل چیرمنشپ په انتخاباتو کې د نجیب هارون د کامیابۍ دپاره کلکې ملګرتیا اعلان کړی دی. په دې سلسله کې درشال شادیحال کې د یوې دستورې تابع شوی وه چې پکې د ملکن ډیویژن او پاټه ضم شوي ضلعو ګڼ شمېر ټیکدارانو، انجینرانو، سیاسي سماجي مشرانو شرکت کړی. د پاکستان انجینرینګ کونسل چیرمن نجیب هارون د ګورنمنت کنټریکټر اسوسییشن ملکن ډیویژن نوي صدر انجینر اکرام الله خان هغه د کابینې نورو غړو په شمول برادر، سوات، بونیر، ملکن، شانګله، چترال ضلعو د ټیکدارانو، صدرانو او کابینې نورو غړو نه سوګند پورته کړو. دستوري ته د وینا په وخت نجیب هارون د عوامي نیشنل پارټۍ خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري حسین شاه خان یوسفزی، اکرام الله خان، آل ټرایبل ټیکدارانو چیرمن باچا خان افریدی، پاکستان پیپلز پارټۍ نعیم الله خان، سیکاز یونیورسټۍ وایس چانسلر نصیر احمد، ټیکدارانو خیبر پښتونخوا پخوانی صدر سیراج نعیم، سایم اپریدي، باسط خان، عمران ټاکور نوي کابینې غړو ته مبارکۍ ورکولو سره تمه څرګنده کړې ده چې دوی به د ټیکدارانو د حقوقو تحفظ دپاره کار کوي. دستوره کې ټیکدارانو دوی ته پیښو مسلو ذکر وکړو او ویل چې د دې روزګار د تیرو 100 کالو راسې د تباهۍ سره مخ شوی دی. زړو منصوبو ته پند نشته. د تعمیراتي څیزونو په قیمتونو کې د زیاتوالي باوجود دوی په زړو نرخونو کار کوي، تاواني دي. د ټیکسونو او کمیشنو اخیستو برمار سره نورې بلها مسلې دي چې حل کول ضروري دي. دوی د نجیب هارون نه پاټه ضم شوي ضلعو په شمول هر ډیویژن کې انجینرینګ کونسل دفتر قیام، انجینرینګ کونسل لایسنس ټولو محکمو ټینډرو لپاره کارګر ګرځولو غوښتنې کړي دي. دستوره کې موجود ټیکدارانو او انجینرانو د انجینرینګ کونسل چیرمنشپ دپاره راتلونکي انتخاباتو کې د نجیب هارون او هغه د ټیم د کامیابۍ دپاره مکمل مرستې اعلان کړی دی. जो इंजीनियर्स हैं इंशाल्लाह, जो कंट्रैक्टर्स हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि मलाकन डिवीजन के कंट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स आपकी जीत में इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा इंशाल्लाह इस दफ़ा भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ. دستوري ته په خپله وینا کې مشر میلمه پاکستان انجینرینګ کونسل چیرمن او را روان انتخاباتو کې چیرمنشپ دپاره امیدوار نجیب هارون وینا وه چې دا په خپل 3 کاله وخت کې د ټیکدارانو د حقونو تحفظ او انجینرانو ته اسانتیاګانو ورکولو دپاره کار کړی دی. دی غواړي چې ټیکداران مضبوط شي او په باوقار طریقه خپله مزدوري کوي. دا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ملک د دیرپا ترقۍ منصوبو په وخت تکمیل دپاره ټیکدارانو ته تحفظ ورکړي او د کمیشن اخیستو چکر ختم کړي. دستوره کې د کوربنو لخوا راغلي میلمنو ته د دې روژې سپینې ټوپۍ تحفې هم ورکړی شوي دي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدیر.